مشر پوښتنه کوم بلوچستان کې چې د بیلې تنظیم د دهشتګردو ته فتنة الهندوستان د انډیا او په شاته لاس کې دا کوم شکست یې ورکړ د سلو نه زیاتې جهنم واصل کړي تاسو ته سوال دا خو که دا پوځیان نه وي که نه موږ چې دلته په کور کې په آرام باندې خوبونه کوو نو دا زموږ دا رپورټ برکات دي الله پاک دوی ته بس تقریبات ورکړه که نه او ټول یې په کومه دا کوتره کړل او چې زما او ستا مرسته ورسره نه وي دوی بیا څه نه شي کولی په الحمدلله موږ بیا سپورټ کوو او چې دا پوځیان شته نو موږ بېغمه خوبونه کوو او دوی په باډرو باندې اندروني ملک کې د امن کوششونه کوي او په ملک کې داسې خلک پیدا شوي دي چې هغه د پوځ خلاف دي حالانکه که دا د پوځ خلافیت دوی سره قایمو سره او موږ خلک هم سره دوی سره کم نه وشو نو د دې ملک بیا هغه شوي چې څنګه د یهودیانو یو جنډه وه چې په 2015 کې یو ملک تسلیمېږي نو دا بیا ډېر زر ده خو نه الحمدلله دا یو معجزه ده چې الحمدلله زموږ خوا اوس هم فوج سره کلک ولاړ دی په سیوا د یو څو کسانو نه نو الحمدلله چې دا فوج یې که نه نو بس موږ به یو قایم او دایمي پاکستان هم قایم دایمي او الحمدلله چې دا فوجان شته او زموږ داسې نن سبا کوم جرنیل دی بس الله پاک دې ولې عمر ورکړي او الله پاک دې ولې همت ورکړي دغه د عمل راخلو وکړي دغه مخصوص جمعات چې کوم دي د پرونی واقعیا پسې پروپاګاندا کوي لکه زموږ پکې پولیس شهیدان شو فوجیان پکې شهیدان شو دوله ځای چې کوم دنو عملې کړې وي ټولې عملې ولې ناکامه کړو انډیا ډېر مضبوط کار کړو نن په سوشل میډیا دوی دغه پروپاګاندا لونډې لپاره دا خو یو ور دې پسې ګزو کنه پس منظر پسې زو دا ډېر وګړو واقع دا کنه دا ډېر وګړو چال دي چې شروع دي د مسلم امه خلاف یو منظم سازش شروع دي او د پاکستان خلاف یو منظم سازش شروع دي څنګه چې په مسلم امه کې صرف پاکستان سره یې سمبل بل څه نشته د دې اټومي مواد لپاره يهودي لابي چې په هر کې ولې امریکا یو اسرائیل ملته هو هغه حکمرانان يهوديان دي اته يهودي په ارسه ابو سره اتاره دي نو د پاکستان خلاف یو منظم سازش شروع دي دا به ډېر کلونو مخکې یو واری کول او عمران خان هوته کې سړی راوخو د يهودي په ډېر خرچه شوې ده په دې باندې يهوديان ډېر خرچه شوې ده د عمران خان اسی اونې په بدل کې بس زر راغلو او شروط حاصل کړو دې پسې پردا يهوديان ډېر خرچې کړې دي د په عوامو کې پاپولر کې حد رسیدي کو چیرې دا عمران خان خلک په پسې شي د عمران خان باندې موږ کارونه کو کوم چې موږ په جنگ نشو کولای نو د په امن کې اروسه په درېیم کې دوه بیسونه قرضې واغستلې هغه قرضې با په پاکستان کې یو روپیا خرچه نه شوی او ټول دوی جیبونو ته لاړ یو خبره کنه چې منم پاکستان مخکې د قرارداد و هغه بس مخکې قرضې غستل شوی سبا دي خلکو خوړې او برانانو سبا په ملک لګولې د په درېیم کې ډبل خرچه واغسته ډبل قرضه او هغه ډبل قرضو کې دوی سو پر بس استاو د موضوع وړاندې موږ دا نه وایو او دا د ټیمي موادو خلاف يهوديان د جنډه ده چې د عمل په موږ تقسیمو دا خرابو دغه پر عمران خان راوخو چې د خلکو په یوه عمران خان د عمل ټول دا کړو چې د خلکو په دې مجبور چې موږ په ډمم څو دا خرڅ کړي ډوډۍ خبر د خلک د عمران خان په حکومت کې بداسي شي وو او دا شکر دی چې دا یو نیم کال کې دوه پاتې شوی کنه خلک وایي دا وی ادم اعتماد شو دا خلک از دې ته پته ولګي زموږ اسټابلیشمنت ته کله یو نیم کال نور پاتې شو نو دا عمل بیا اوس په سره سم شي بیا ورسمې کیدا دا وګ دسته کې بس پرته هغه کوم پټه راوسته هغه ته لری کړی وته یې ته اعتماد وکړه بس خبره ختم شي نو دا شکر دی چې ملک په حال بچته دا د آرمي وجدا او اوس موږ دا مختلف خلک را پاسې دي د آرمي خلاف خبره کوي بالکل دا شوله چې سړی خپل ځان ته کنسل کوي خپل ځان سپګړه دی وي دا آرمي چې نه وکنه نو سبالو ته ورشه د کوم ملکونو چې آرمي کمزور شوی دا لیبیا زموږ د وړاندې ده عراق زموږ د وړاندې دي مصر زموږ د وړاندې دي دا څه دوی دام کوله الحمدلله چې په دا یو موجوده لپاره پاکستان بچ کړی دي او دا یو منظم آرمي د کمالات دي زموږ الحمدلله آرمي زموږ خپل منظمه ده او زموږ د جنرالان دي چې هغوی موجوده وخت کې چې هغوی په خپل اسټابلیشمنټ کې دنده په آرمي کې دنده کړي سزاګانې ورکړي بس موږ ته سلوټ کوو موږ ته تقسیم پیش کوو آرمي ته